سورہ الانفطار دې صورت کې د قیامت د احوالو په اعتبار د وړاندې صورت نه لوګو نه ارتقا ده. څه شي ده؟ لوګو نه اوچتوالی ده. ځکه هلته الله تعالی واذا البحار سجرت، چې کله سمندرونه ګرم کړی شي، بحر منجمد شمالي او بحر منجمد جنوبي سایبریا، څه شي سایبریا، چې دا ګرم کړی شي نو هلته خو صرف د ګرمولو وي چې مټ بشي، هلته صرف د ګرمولو وي چې مټ بشي. دلته په هغې باندې ارتقا ده واذا البحار فجرت فلو به هم شي، واذا البحار فجرت فلو بشي. نو دا ولې دې صورت کې ترقي ده یا ارتقا ده د احوالو د قیامت په اعتبار د وړاندې صورت نه. او دویمه ارتقا پکې دا ده چې هلته دا ووایي چې انسان ته پته ولګي چې څه یې راوړي دي. او دلته لږ د هغې ډیټیل دی یو جمله کې چې انسان ته پته ولګي چې څه یې کړي دي او څه یې مس کړي دي. دلته خبره لغونې واضحه کړه چې څه یې کړي دي او څه یې مس کړي دي. بیا بله خبره چې انسان ته الله تعالی وایي چې دا شی دوکه کې وانه چي چې خدای رحیم و کریم دی. دا شی دوکه کې وانه چي چې خدای رحیم و کریم دی. په خپله ټک پک نه کوي، د خدای د رحمت او د کرم په انتظار دی. صحیح لکه د موجوده زمانې مسلمانان دوی څه په انتظار دي؟ یا د خدای د رحم و کرم په انتظار یا د امام مهدي په انتظار دي. دوی په خپله حوصله بایللې ده. صحیح یعنې زه چې ګوره کوم ځای ته لاړ شم خصوصا دلته بلکې دلته څه کې عربو ته لاړم او پاکستان ته لاړم، خلک دومره ډسهارټډ شوي دي، وایي امام مهدي پیدا شوی دی، وایي امام مهدي پیدا شوی دی. نو زه ورته ما ته خو پته وایي خلک وایي چې پیدا شوی دی. نو ما ورته وایم چې امام مهدي پیدا شوی به ړومبی تا مړی. صحیح شو، ړومبی ته کافر نه ورکړي. هغه وایي ته کافر دی، هغه زموږ دپاره مړ کړي. صحیح. او چېرته پته نه چې چا مشوره کړې ده وایي د امام مهدي به په دې ګوته کې هډوکې نه وي، هډوکې نه وي. نو چې څوک خلک ډسهارټډ شوي دي نو چېرته چا سره لاس میلاوئ نظر ولا داسې وکړي چې دا امام مهدي نه. ما پرون هلته سکرمنټو کې هلته په خپل بیان کې لطیفه وویله، ما ایون پلار یې چې سهاره ماښام یو بل سره میلاوي کوي د یو بل له ګوتو داسې کړي چې زما دا پلار امام مهدي یا مې داسې امام مهدي. دا ما د بې همتۍ انتها ده مسلمانانو کې. دا څه شی ده؟ د بې همتۍ یعنې مونږ بس حوصله بایللې ده چې مونږ به هېڅ نه کوو، بس امام مهدي چې راشي نو هر به ټول او ویس یې نه کېږي. قرآن کریم دوه قسمه خلک ذکر کوي، یو مرجف یو مخزل. یو څوک؟ یو مرجف یو مخزل. مرجف هغه چې هغه به د همیشه ډسهارټډ کوي په دې بنیاد چې نه نه مسلمانان هېڅ ته کار نه څه کېږي نه ملګري بس کلار کېنه. صحیح شوه؟ ځان مستعد وي مرجف. صحیح ورته؟ یو مخزل. نو مخزل هغه دی چې هغه به د کافرو ترقي تا ته بڑا چلا پیش کوي چې په بل انداز دې بزدل کړي. نه جي هغه سره چې کوم شی دی. صحیح شو؟ مرجف او مخزل دواړو ته قرآن منافق وایي چې دا منافق دی. مخزل میم خا ذال لام. نو الله تعالی فرمایي چې زما په رحم و کرم باندې به ځان له دوکه نه ورکې. You have to do something. Then you will find my رحم و کرم. یعنې چې ته څه وکړې زما رحم و کرم به راځي. که تا دغسې لاس طرف کې ورکړي نو رحم و کرم نه بیا خو زما پړق راځي ستا دې مخله. یو طرف ته به کافر وایي بل طرف ته به زه وم، یو طرف ته به دشمن وایي بل طرف ته به زه وم. زمونږ په دې پښتو کې ضرب المثل شاید تاسو کې به هم وي، وي یو ښځې خپل زوی پسې ډېر ژړل، زوی یې مړ شوی و. صحیح شو؟ زوی یې مړ شوی و نو یې ډېرې ژړل ورپسې. نو یې چا تپوس وکړي مور ته ډېر زیات ژاړې، وایي زوی مې مړ دی فلانه. وایي ته په دې پته مې پوه کړه زوی خو د ټولو خلکو مړېږي خو ستا کم کیفیت چې دی دا کیفیت خو ډېر څه بدل غو نه دا څنګه زوی و دا یعنې بعض اوقات یو زوی ډېر لوی کمال والا زوی خو ادم سړي ته خوږي ډېر لوی کمال والی بیا خو ورپسې سړي زړه رانیږي. د مور په زړه رانیږي. وایي دا زوی دی څنګه و؟ نو هغې ورته وایي یاره وایي ښه سړی و، نه د چا د ښې و نه د چا د بدې و. وایي دله و بیا مړ خو چې څه کار نه بیا خو دله وایي بیا خو مړ خو. صحیح شوه؟ او بله خبره چې ستا ټول اعمال دا فرشتې لیکي، لہذا که عمل د تقوا وي نو نعمتونه به ومومې، که عمل د بدماشۍ او د بد اخلاقۍ وي نو جهنم ته وځې. او دا هغه ورځ ده چې څوک هم ستا لپاره اپروچ نشي کولی. اذا السماء انفطرت، چې کله اسمان انفطرت دی اوچویږي چاودل وایي ورته. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، چې کله ستورې انتصرت دا ټوټې ټوټې شي.
وَإِذَا الْبِحَارُ كَلَ سَمَنْدَرُنَا فُجِّرَتْ دا روان کریشی وَإِذَا الْقُبُورُ أَكَلَ قُبْرُنَا بُوسِرَتْ دا کلاو کریشی غَلِمَتْ نَفْسٌ پتبولگی ار نفس دا ما قدمت چسے کڑے دے وآخرت او سے مس کڑے دی یا ایوہ الانسانو او انسانا ما غرکا سچت دوکا کے چولے بے ربک الکریم دا پروردگار کریم متعلق اللذی آغا اللہ تعالی خلقکا چی پیدا کرے تو فسواکا استا بدن برابر کرے فغدلکا اوستا بدن کے بیلنس پیدا کرے فی ای صورت ما شاء رکبک او پا کم شکل کے چی اللہ تعالیٰ غختل نستا ترکیب شخصے کرے دے کلا حق دا بل تکذبون بالدین بلکہ تاسو تکذب کوئی دا جزاء دا سزا تصور وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اتاکی سر تاسو بانے تاسو بانے چک ساتون کی دی تاسو بانے حافظین مانا چک ساتون اس دیکھو گورا چھ مثلا مونگا درس وایو ایف بی آئی والا یا سی آئی والا ناستے ہو لکل کئی لکل نائی خو ویسٹ آف ٹائم نکئی نا خو ویسٹ آف ٹائم نکئی it will have some effects or consequences صحیح اور after effects دا دی لکلو خو بسو رستو نا اللہ تعالی ما فرشتے مقرر کری دی ستا ہر حرکت لکی دا ویسٹ آف ٹائم کئی دا ویسٹ آف ٹائم کئی کنا ستا ویب پیج تخریجی دا ستا ویب پیج تخریجی you have to face the consequences وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اتاکی سرطا سوانے لحافظین چکسات ان کے دے کرامن معذر فرشتے کاتبینا لکن کے دے یعلمون آگئے پوئیگی ما تفعلون پاکار چتاسوئے کوئی ان الابرار تاکی سر نیکان خلق لفی نغیم الپنیمتن کے بھئی وَإِنَّ الْفُجَّارَ اتاکی سر فاجران لفی جحیم الپجہنم کے بھئی یسلونا داخلے گی جہنم تا یوم الدین پر وزد جزا وما هم غلا بغائبینا انبے دوید دین پٹے دن کے وما ادراک ما یوم الدین سشے خبر کرے تو چدار وزد جزا صدا ثم ما ادراک ابیاتا توائن تو سشے خبر کرے تو ما یوم الدین چی صدا ورزد جزا یوم دا آغا ورزد لا تملک نفس چی اختیار بدن یو نفس لنفس دبن نفس دپارا شیئن دیس سے والامر یوم یذل اللہ معاملتو لپدا و رزبان دا اللہ اختیار کے دا نو خلاصہ دا صورت ابتدا کے احوال دا قیامت تھی ابتدا کے احوال دا قیامت بیا دا ذکر چیزان لبا دوکا نور کے دا اعمال و جزا و سزا دا با دا قیامت پر رزبان فیس کے او اللہ تعالیٰ وی چابانی ڈیپینڈ کوا ما ذکر دا قیامت معاملتو لدا اللہ لاش کے دا